टॉपिक जमुक सरा डीएनए सीक्वेंसिंग वाला टॉपिक देखो मैक्सिम गिलबर्ट डीएनए सीक्वेंसिंग। फिशो डीएनए सीक्वेंसिंग दी मूंग मखकी वेलो چې डीएनए کې کوم د نیوکلیوټاید ترتیب دا غي ترتیب معلومول تم وایو डीएनए सीक्वेंसिंग نو څنګه میتھډ مونږ کړو هغه چین ټرمینیشن اوس دی کې سری میکزم ګیلبرټ میتھډ کې دا چې کوم ندی دا ډیولپر ایلن میکسم والټر ګیلبرټ دې دوه چې کوم دی 1976 1977 1976 دوی د سنگر نه مخکې د خپل میتھډ ورکړو ښه دا میتھډ د سنگر میتھډ نه مخکې پیش شو دوی د ډي ان اے سیکوینس لپاره خپل یو میتھډ پیش کړو چې هغه ته موږ وایو ډي ان اے کلیویج میتھډ یا ته موږ وایو chemical cleavage method ځکه په دې کې ډي ان اے چې کوم دی هغه په سپیسیفیک پوینټ باندې کلیو کوي کټ کوي صحیح شو او دوی چې دا کوم میتھډ انټروډوس کړو د ډي ان اے سیکوینسینګ لپاره په دې کې به دوه کار کیږي د ډي ان اے سره به دوه کار کیږي یو به دی چې کوم دی د ډي ان اے بس کوي دا ډي ان اے به اول موډیفائی کوي دا بس کوي موډیفائی کوي با یعنی ډي ان اے په نیوکلیوټاید کې به چینج راولي چې کله په نیوکلیوټاید کې چینج راوسته نو بیا به د ډي ان اے څه کوي دا په کیمیکلز په ذریعہ څه کوي کټ کوي څه شو نو چون کې بده کې کیمیکلز یوز کیږي کیمیکلز اول ډي ان اے موډیفائی کوي او بیا ډي ان اے په سپیسیفیک پوینټ باندې کټ کوي ځکه د میتھډ موږ وایو کیمیکل کلیویج میتھډ څه شو یا ډي ان اے کلیویج میتھډ ډي ان اے بچ کم دي فریگمنټس کی کټ کوي دا غینه به سیکوینس معلومای اجه اوس پرې میکسم ګیلبرټ میتھډ کی کیږي څه موږ ته بس څه پکار دي څه شو اول خو چې کوم دی یو ډي ان اے چې داغه ان نون سیکوینس دی ډي ان اے چې د ډي ان اے سره د دې ډي ان اے موږ سره د ان نون سیکوینس موږ تر د سیکوینس پتا نشته څه شو تر موږ ته پتا نشته نو دا ډي ان اے موږ ته څومره پکار ده اولنی پوینټ خدا دی دا ډي ان اے موږ ته څومره پکار ده نو یو ایکسپریمنٹ کې موږ ته ډي ان اے یو نه پکار ډېری پکار په یو باندې ایکسپریمنٹ نه کیږي نو اول به موږ څه کوو اول به موږ د دې ډي ان اے چې کم دی د څه جوړو د دې موږ کاپیز جوړو د ډي ان اے به څه کوو کاپیانې به جوړو موږ ته به ول د کاپیانو ضرورت دي چې موږ سره ډېر شي ډي ان اے راشي همدغه ډي ان اے فریگمنټ چې کوم ته سیکوینس معلومول غواړي اول به دې کاپیانې به جوړېږي اوس چې کله د ول کاپیانې جوړېږي نو اوس به دې موږ کوو کیمیکل ټریټمنټ څه به لګو کیمیکل ټریټمنټ نو په کیمیکل ټریټمنټ کې به موږ څه کوو دې ډي ان اے له به موږ څه کوو دې له به موږ کوو کیمیکل ټریټمنټ څه شو دا ډي ان اے چې کوم دی دا به موږ واچو په ټیوب کې دا ډي ان اے موږ په څه کې واچو په ټیوب کې به واچو څه شو اوس د دې ډي ان اے چې کوم دا 5 اینډ دی کومې سره 5 اینډ دی پرې 5 اینډ باندې چې د سره کوم دغه وي فاسفیټ وي 5 اینډ باندې د سره کوم فاسفیټ دا فاسفیټ به موږ د نه ریموو کوو دا فاسفیټ به څه کوو دا به ریموو کوو د ټولو ډي ان اے نه به موږ دا ریموو کوو نو موږ به د چلو کوو چې انزایم چې د هغه نوم دی الکلاین فاسفیټیز الکلاین فاسفیټیز انزایم چې کله موږ په دې ډي ان اے باندې اپلای کوو
نو د ډي ان اے چې کوم در دی په 5 اینډ باندې چې کوم فاسفیټ وي دا پر 5 اینډ چې کوم فاسفیټ دی ټیک شو دا فاسفیټ بردینه څه شي دا بردینه ریموو شي دا فاسفیټ به د 5 اینډ نه ریموو شي چا په ذریعہ د الکلاین فاسفیټیز په ذریعہ صحیح شو اوس بیا سیکنډ سټیپ بس کو سیکنډ سټیپ به اوس موږ د سل کوو چې موږ به کوم دی یو بل دغه یوز کوو انزایم چې دا غنوم دی پولی نیوکلیوټایډ کاینیز څه شي پولی نیوکلیوټایډ کاینیز دا پولی نیوکلیوټایډ کاینیز بس کوي دا پولی نیوکلیوټایډ یو اے ټی پی چې هغه به موږ لیب کې تیارو چې په دې اے ټی پی کې به لاست فاسفیټ چې کوم دی اخري فاسفیټ دا به ریډیو اکټیو لیبل دا به سي ریډیو اکټیو لیبل نو دا چې کوم د سره اے ټی پی سره فاسفیټ دا به سي دا موډیفایډ دی دا ریډیو اکټیو لیبل دی څه شو نو دا پولی نیوکلیوټایډ کاینیز چې کوم دی به وسګي دا پولی نیوکلیوټایډ کاینیز چې کوم دی د ډي ان اے د 5 اینډ سره به څو کی د ډي ان اے د 5 اینډ سره به فاسفیټ اٹیچ فاسفیټ وسره څه کو اٹیچ کو کم فاسفیټ وسره اٹیچ کو ریډیو اکټیو لیبل وسره اٹیچ کو ابل هم تلره کو هغه بل ته موږ ریموو کو او دا مور سره ولګو ځکه چې دا بیا نه ډیټیکټ کیږي دا پته نه لګي او دا ډیټیکټ کیږي ښکار دا موږ سره یو سټیپ چې ډي ان اے موږ څه کړه موډیفای کړو موږ سره چې څومره ډي ان اے دي په ټیوبس کې به موږ ټولې واچو ټولو سره به دا پروسیس نو په ټولو بسې په 5 اینډ پسې څه ونښته 5 اینډ پسې ریډکټیو لیبل فاسفیټ ونښتو کو ونښتو وچ بسا کوو نیکسټ ولیکو اوس به داسې کوو چې دا ډي ان اے چې کومه ده دا چې کومه موږ ریډیو اکټیو لیبل کا لیټ سپوز ووایم چې ما په یو ټیوب کې چې کوم دی یو ډي ان اے اغستې وه دې خو څه ګورې لیټ سپوز ووایم چې دا یو ټیوب و او دې یو ټیوب کې ما یو ډي ان اے اغستې وه څه شو او دا ما ډي ان اے چرکه دواړه سټینډ یو بل نه څه شو جدا شو څه شو چې جدا شو نو دا چې زه به جیر الکتروفوریسس باندې کله رن کم نو ما سره به چې کوم دی یو ډي ان اے دلته راشي بینټ او یو ډي ان اے ما سره دلته راشي یو به بره راځي یو به ښکته راځي ولې د ډي ان اے یو سټینډ سپک وي یو سټینډ چې کوم دی دروند وي چې کوم دروند وي هغه به بري کم سپک وي هغه به لاندې زر راځي الکټریک کرنټ ته وجې چارج ته وجې څه شو نو دې زر راځي دا یو به صحیح دا به لایټ وي او دا یو به صحیح دا به هیوي وي نو دې به یو سټینډ مونږ راوالو څه شو نو چې کم یو آلی نو ټولې ډي ان اے چې څومره هم ته دغه کې نو ته به یا ټولو نه لایټ سټینډ والا او یا د ټولو نه څه والا هیوي سټینډ والا د ایکسپریمنټ کې به زمونږ یو لګي یا به صرف لایټ الو ټول یا به ټول صرف څه الو هیوي الو کلیر دی د لایټ او د هیوي به څنګه بدلېږي دلته خدا بدلېږي او د نیوکلیوټایډ نیم پته لګي دی بره کې د اډنین او قوانین سی وایي لکه چې هغه لارج دي که نه او دا ښکته و د دې نه پس پسې دې نه پس چې کوم دی میکسم کې او ګیلبرټ دواړو د سټیل کړی دی چې دا کومه ډي ان اے موږ سره سنګل سټینډ راله څه راله سنګل سټینډ ډي ان اے راله دا یې په څلورو ټیوبو کې واچوله ایکول ډسټریبیوشن یې به وکړو د یو ټیوب دا بله سیکنډ ټیوب د تھرډ ټیوب او دا فورث ټیوب میکسم ګیلبرټ چې کوم دی دوی څلور ټیوبس واخیستل څه شو او دې ټیوب له چې کوم دی دوی سپیسیفیک نومونه ورکړه چې یو نه نوم ورکو جی ټیوب او بل له ورکو اے پلس جی ټیوب او بل نوم ورکو ټی پلس سی ټیوب ټی پلس سی ټیوب او د بل نوم ورکو صرف سی ټیوب دا اے پلس جی دی کې جی پلس اے دی کې جی مخ کې دی جی بده نو یې کو جی ټیوب
بل جی پلس اے ټیوب بل ټي پلس سی ټیوب بل سی ټیوب دی ورته نمونه ورکړو څه شو اوس په دې ټیوب کې د څه وکړو په دې ټیوب کې میکزم او ګیلبرټ د څه کو چې کومه سنگل سټرینډ ډي ان اے وا هغه سنگل سټرینډ ډي ان اے چې کوم دی هغه په دې کې واچولې equal distribution की equal amount की कम देगा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए दी ट्यूब की वाच हमारे पोटे की सही शो अब बदल के पाइप एंड बारे मुख सर सौ रेडियोएक्टिव लेवल फॉस्फेट को नो सही शो द a single stranded DNA چې کوم دی په ټیوب کې واچولې ٹھیک شو او په ایکوال ډیسټریبیوشن کې فار ایگزامپل دلته کې 5 DNA واچولې 5 strand دی واچول د بده کې هم 5 چوری په دکې هم 5 په دکې هم 5 صحیح شو کله دی یو کې ټینه چوری په ټولو کې بیٹھې نه چوری نو ایکوال ډیسټریبیوشن ښه چې کله د DNA چې کوم دی په ایکوال ډیسټریبیوشن وکړو اوس په چې کوم دی دلته کې دی اوس کوي کیمیکل کلیویج پکې اوس چې کله DNA چې کوم دی ایکوال ډیسټریبیوټ کا په سلور وړو ټیوب کې نو دې ټیوب کې به اوس کوم دی کیمیکل اډ کړي فرست ټیوب چې کوم دی د جی والا دغه یو کیمیکل اډ کو ډای میثایل सल्फेट सी एड के पके डाई मिथाइल सल्फेट د ډای میثایل سلفیټ کار سره دی خو لګو ګوره ښه زه وایم چې دا زما سره یو ډي ان اے سټرینډ دی ٹھیک شو او دا زما سره دی اډنین د سایټوسین د ګوانین تیامین اډنین سایټوسین ګوانین تیامین اډنین ٹھیک شو دا زما سره یو سټرینډ دی پته کې ګوره دلته کې ګوانین دی دا به څه دی ګوانین دی نو دا ګوانین د چا سره اٹیچي دا که تاسو خیال کړی دی چې کوم سره هغه شوګري 5 کاربن شوګري د شوګر سره چې کوم دی دا ګوانین اٹیچي کني اٹیچي کنه او دا بیک بون چې کوم دی دا یو سیټ ته یو دا ګوانین ته بل سایډ ته نو دا ډای میثایل سلفیټ چې کله دی ته ورواچي کنه دا ډای میثایل سلفیټ د شروع کی چې د ګوانین سره میثایل ګروپ اٹیچ کی ګوانین سره څو کی د ګوانین سره میثایل ګروپ اٹیچ کی اٹیچ کو چې اٹیچ کو نو دی به دا ګوانین چې کوم دی دا به د شوګر نه لري دا به جدا شي یعنی دا داسې شو دا ګوانین څه شو دا ریموو شو دی نه دا به داسې شي د ګوانین سره وسی د سره به میثایل او دی دا غدي نه ریموو کو چې ریموو کو دی لوکیشن باندې اوس چې کوم دی ګوانین نشته ګوانین نشته نو دې لوکیشن ته موږ څه ویل شو دې ته موږ ویل شو A پیورینیک سایټ A پیورینیک سایټ به چې دلته اوس پیورین نشته دلته اوس پیورین نشته څه شو نو دا ډي ان اے دې کې موډیفاید شو کنه شو چینج شو کنه شو چینج شو اوس بیا یاد ساته ها دا کیمیکل چې کوم دی د دې اماونټ دوی دومره مناسب اماونټ کې اچیا چې یو سټرینډ کې به صرف یو ځای کې موډیفیکیشن کیږي یو سټرینډ کې څه یو ځای کې موډیفیکیشن لکه اوس یو سټرینډ کې دی ځای کې موډیفیکیشن وشو ته شو دا 15 سټرینډ ما غوښتي په 15 کې پرس کا په یو کې موډیفیکیشن وشو نو په دې سټرینډ کې د جی بل شته خو دغه د اوس موډیفیکیشن نه کیږي بل موډیفیکیشن به په بل سټرینډ کې کیږي بل موډیفیکیشن به چرته په بل سټرینډ کې به کیږي نو دغه شان که دا سټرینډ موږ دوباره ولیکو دي اوس ګوره دا به زما سره شي A C او دلته کې چې کوم دی ما سره G O G T A C G A دا بره دغه دی اوس ګوره په دې فاست کې خو چې کوم دی دلته وشو فاست کې په دې ځای شوی دی کنه ورته ګوره ها په دې یو ډي ان اے کې دی ځکه میثایلیشن شو دی بلکې فرض کړه دا بچ شو کیږي بلکې چرته دی ځکه میثایلیشن شو نو په یو ډي ان اے په یو سټرینډ کې به یو ځکه موډیفیکیشن کیږي نو دویم کې فرض کړه دا دی دغه کو دا ځای چینج کو صحیح شو
دلته صرف شوګر پاتې شو او ګوانین یې د لر کو نو دغه هم څه شو ای پیورینیک سایډ شو نو په دې یو ټیوب کې به څه کېږي په دې یو ټیوب کې چې کله موږ دای میتایل سلفیټ چې کوم دی ایډ کو هغه به چې کوم دی ځای په ځای ګوانین والا ځګونه څه کي اینې به ګوانین ریموو کي ګوانین به ریموو کي نو هغه ځای به ای پیورینیک سایډ به پاتې شي سټرینډ هلته جوختې لا پکې شوګر شته سټرینډ جوختې خو سسپټیبل شو بریکینګ ته څه شو حساس شو دې ټیوب کې خو داسې شو دې بل ټیوب اوس د دې ټیوب سره دې به یو څیز ایډ کوي یا پیپریډین به بیا دې ټیوب کې ایډ کړي چې پیپریډین کله په دې ټیوب کې ایډ کړي دا به څه وکړي چې کوم دا سسپټیبل سایډ دی دې به داسې کړي دا به بریک چې کوم ای پیورینیک سایډ دی هغه به څه کړي بریک پکې څه شو نو دې خو ګورې دې سټارټ د دې ځای نه و نو ما سره به څه راغله یو شارټ فریګمنټ راغی دې ځای پورې دا دې ځای نه سټارټ شو دې ځای پورې ما سره بل فریګمنټ راغی ټول فریګمنټ سټارټ به د یو ځای نه یو بریکینګ کې به کوم دی مطلب اینډ به په بل ځای کې نو دا به صرف ګوانین به کټ کړي ګوانین ته څه شو کټ شو لکه زه اگزامپل درکړم دا ما سره ډي ان اے وه داسې څه شو یو ګوانین فرض که دلته و یو فرض که دلته و او یو فرض که دلته دی څه شو نو چې په دې طریقه باندې کله دلته دا ګوانین خراب شو دلته دا خراب شو دلته کې چې کوم دی دا خراب شو دلته دا یو خراب شو بیا چې پیپریډین کله ورسره ایډ کړي نو هغه به څه وکړي دا سټینډ به دلته کټ کړي دا سټینډ به دلته کټ کړي دا سټینډ به دلته کټ کړي او دا سټینډ به دلته کټ کړي نو ما سره وګوره ما سره ډفرنټ فریګمنټس راغله که رانله ما سره ډفرنټ فریګمنټس راغله د ډي ان اے څه شو نو دا فریګمنټ چې کوم دی د دې ټولو فریګمنټ نه چې کوم دی دا چې کوم دی پورې فریګمنټ راغلی دغه ځای کې جي لر شوې ده دا ځای کې څه لر شوي جي د لر شوې ده اوس په دې دویم ټیوب کې به څه کېږي په دې دویم ټیوب کې چې کوم دی یو بل څیز ایډ کوي چې هغه ته موږ وایو فارمیک ایسډ څه به ایډ کړي فارمیک ایسډ به ایډ کړي چې کله دې میکزم ګلبرټ چې کوم دی فارمیک ایسډ ایډ کړه نو فارمیک ایسډ څه کوي فارمیک ایسډ به په دوو ځایونو کې چینج راولي چېرته یا به ګوانین چې کوم دی سسپټیبل کوي حساس کوي ګوانین والا سټرکچر به خرابوي او یا به څه کوي ایډنین والا به خرابوي یا ګوانین والا یا ایډنین والا هغه څه کول صرف ګوانین یې خرابو دی به یا ایډنین یا ګوانین دا به خرابوي څنګه چې هلته موږ خراب کړو څه شو نو چې خراب یې کړو نو فرض که زه ویم چې ما سره اوس ګوره ها دا زه ویم فرض که ما سره سټینډ دی اے سی ټي جي سی څه شو فرض که دا زما سره چې کوم دی سټینډ دی دا ډي ان اے سټینډ دی نو دا فارمیک ایسډ څه کوي فارمیک ایسډ دی په دوو ځایونو کې چې کوم دی چینج راولي یا به دې دلته چینج راولي دا نیوکلیوټایډ کې به چینج راولي دا به بریکینګ ته سسپټیبل کوي چې دا مات شي یا به دا نیوکلیوټایډ یا دا نیوکلیوټایډ او یا دا نیوکلیوټایډ خو اګین په یو سټینډ کې به څو نیوکلیوټایډ کې چینج راځي یو څه شو لکه دا اوس فرض که ما واخیسته 15 سټینډ ما واخیسته نو 15 سټینډو کې به صرف په یو سټینډ کې به یو ځای کې چینج راځي یو به سسپټیبل کېږي څه شو نو اوس دې کې که په اے کې چینج راوستو نو هم به فریګمنټ کټ کېږي که په جي کې چینج راوستو په هغه ځای به کټینګ کېږي صحیح ده خو دی به په اے یا جي دې دواړو کې کټینګ کولی شي تھرډ ټیوب کې چې کوم دی د بیا واچوله یو بل کیمیکل چې هغه نوم دی هایډرزین थर्ड के से ऐड करी हाइड्रोजन केमिकल ऐड करी हाइड्रोजन सेम दग शांति वर्क कई देवम डीएनए न्यूक्लियोटाइड की चेंज रावली को देव चरता चेंज रावली
دی به یا چینج راولي په ټي کې یا په سی کې دی به یا په ټي کې چینج راولي یا به په سی کې چینج راولي څه شو او دې ټیوب سره بیا دغه اټ کوي دا پیپریډین چې کوم دی دا بټولو سره اټ کوي ښا لکه چې کټینګ په پیپریډین کوي صحیح ده دا پهلا کیمیکل سره پر دی موډیفیکیشن د پاره چې په ډي ان اے کې چینج راوړي دویم پیپریډین دویم کیمیکل دی دویم د سره پر دی کټینګ د پاره چې کوم دی موډیفای شوی دی ابا کټ کوي څه شو او نو دا شان په دې ټیوب کې به موږ سره شارټ فریګمنټس راشي په دې کې به راشي او اینډ کې څه چل کړی دی په اینډ کې چې کوم دی هایدروجین پلس NaCl هایدروجین او NaCl دواړه چې کوم دی پکې اچولي دي NaCl MCQs پوینټ اف ویو سره یاد ساتئ 1.5 مولر چې کوم دی 1.5 مول NaCl دی پکې اچولي نو دا به څه کوي دا به صرف په سی باندې کټینګ کوي صرف سی کې به موډیفیکیشن راولي صحیح شو نو اوس به څه وشي موږ سره به په هر یو ټیوب کې ډیفرنٹ فریګمنټس راشي ګرانی شي راځي با اوبه څه کلیر دي په هر یو ټیوب کې به تاسو سره راځي ډیفرنٹ فریګمنټس به راځي نو اوس به څه کوو چې موږ سره کله د ټولو ټیوب کې ډیفرنٹ فریګمنټ راشي موږ به د اوس سیکوینس څنګه معلومو چې فریګمنټس راځي نو سیکوینس پته موږ معلومو په الکتروفوریسس میتھډ باندې موږ سره سلو ټیوب دي موږ به چې کوم دی په جیل کې سلور ویل جوړو سلور په ګډي ځګونو جوړو چې ډي ان اے سیمپل پکې سکو دا پکې لوډ کو صحیح شو دا جیل سلیب دی جیل سیمپل کې به موږ اوس ډي ان اے چې کوم دی هغه لوډ کو ٹھیک شو پرس که زوی ما چې د یو دغه کې چې کوم دی دلته ما لوډ کړی دی جی سیمپل مې دلته لوډ صحیح ده او ورپسې چې کوم دی جی پلس اے مې دلته لوډ کو څه شو جی پلس اے مې دلته لوډ کو او ټی پلس سی چې کوم دی مې دلته لوډ کو او سی مې دلته لوډ کو څه شو چې کوم ټیوب وګوره ټیوب کې چې کوم ډي ان اے سیمپل یې هغه بدلته لوډ دا یو خپل ډي ان اے چې موږ دلته لوډ کو چې کله موږ لوډ کو نو موږ به دا چې کوم دی دا چې کوم جیل سلیب دی دا په الکتریک فیلډ کې کیږي الکتریک فیلډ کې به کیږي او دې به موږ د بیټری سره چې کوم دی کنیکټډ کو دې موږ بیټری سره څه کو کنیکټډ کو څه شو چې بیټری سره کله کنیکټډ کو او د بیټری چې کوم دی څه شي ان شي الکتریک کرنٹ شروع شي نو پر ډي ان اے باندې د فاسفیټ د وجه چې کوم دی نیگیټیو چارج دی پر ډي ان اے فاسفیټ د وجه دی نیگیټیو چارج دی د په پوزټیو طرف ته څه کوي موومنت شروع کی نو پرس که زوی چې ما سره چې کوم دی د جی والا یو فریګمنټ دلته راغلی یو دلته راغلی یو دلته راغلی ٹھیک شو دا ورپسې چې کوم دی اے والا اے کې ما سره چې کوم دی سب فریګمنټ دلته راغلی صحیح ده او سب فریګمنټ چې کوم دی هغه داسې راغلی اے والا ٹھیک شو دا جی پلس اے والا ټی پلس سی والا چې کوم دی ما سره پرس راغلی دی څه شو ټی پلس او سی والا ما سره داسې راغی او بل ما سره چې کوم دی هغه داسې راغلی دی چې ټیک شو چې جیل باندې کله دا رن شي دا جیل چې کوم دی بیا موږ دغه ته د دې ریډکټیو لیبلینګ وکړو
रेडियो एक्टिव लेबलिंग ने बस कम दी दा एक्स रे तवर मखा एक्स रे बमुंग ता कम दी दा से दगरा की देखिए बदा बैंड ता सिखकारी उस पर दिन हमके डीएनए सीक्वेंस संग मालूम हो ठीक है ना गोरे होता हाँ डीएनए सीक्वेंस पता संग मालूम हो द टोल लान दिसरी टी प्लस सी दी कना सही शो अल्टा उसो गोरे हाँ चिकम सिस चिकम दे दे गोरे हाँ चिकम सिस पदे केम दे और पदे केम दे नेट मीन चिदा यो दे नदल द गोरा ची पदे की दिन हुकम यो दे सी दे नेट मीन चिदल तम सी दे उदल द गोरा दल दश्ता अल्टा निश्ता नेट मीन चिदा सी न दा सी न दा बल्कि दा सरी सरी सबई टी दे दा सरी दा मसरा दा टी दा दर परमासुरिकल द दियो द परमोरिकल टी ठीक शो बिया गोरे पदवेम नंबर बाने दा यो दे ठीक शो दा यो दे दा मसरा सरी जी दे ठीक शो पतड़ नंबर बाने दा रागले या द महामकबल से निश्त एडमिन चिदा सी पखपला दे तोड़ बानी सरी सीरी बेदल तो गोरे परिबल बाने गोरे जी प्लस ए दे कना दादल तरागल दे कपरस कदा जीवी नो दे तब महामक ची कम नीरल तम बल जीव नेडमिन चिदा दम जरा सरी ए दा दम जरा सरी ए दी उजल तो गोरे दादवाड़ा यो शन रागली दादवाड़ा यो शन रागली नो दल तदा सरी सी नेडमिन ची दी हम सरी सी नजर तो हम कहते बजे सूरी को सी बोली को ठीक शो उस बिया और बसे तो गोरे दायो दे नदा हम सर सरी सी ठीक है बिया दल दराशे तदीद वाला नंबर दी नदा गोरे दल तमश्ता नेट मीन चिदा द्वाड़ा यो दे द्वाड़ा यो दे नो द्वाड़ो की यो सशीरी जीदा गनरा जीदा और पसी बिया बसी बरा लटशे दलता निश्ता दल दश्तन दम सरसरी दा एरा ठीक शो उस बिया दल दरशे दियो तो गोरे दा दल दमश्ता दल दमशन द्वाड़ो की जिकावन देगा सरी सीधा असरी सी बिया गेन दा मुंग सरसी जी सशो और पसी बिया सरी सी आओ डबल जगम दी मुख सर लास्ट की सरी टी सशो निदा मुख सर स्ट्रैंड रागी 5 to 3 डायरेक्शन की दामुख सर रागी वो तो अपोजिट पखपला सिंथेसाइज के टी तब महामख सही ए जीता सी सीता जी एता टी सीता जी जी सी टी जी सी जी ए दामुक सर यो स्टैंड दी सही शो और दामुक सरा बल स्टैंड शो नमुक सर द स्टैंड सीक्वेंस से कम दिया शो मालूम शो दाव दामुक सर मैक्सिमम गिलबर्ट डीएनए सीक्वेंसिंग दिमेट जो दो डेरिगट खामियां दी यो खामी खुदा राम चिदा 500 बेस पेयर न बरा ये न्यूक्लियोटाइड 500 न सिवा शू अगले परदा मेथड ने शेप लाई कोले तो यो खुदा ड्रॉबैक थी मतलब गट डीएनए सीक्वेंस पे मुंगे ने शू मालूम वाले यो खुदा ड्रॉबैक थी बल ड्रॉबैक इधर इचरा कम केमिकल ट्रीटमेंट मुंग कहू ने मे भी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं शेवे इनकम्प्लीट केमिकल ट्रीटमेंट शेवे पता होने लगी जरा केमिकल ट्रीटमेंट शेवे करने दिशेवे मॉडिफिकेशन शेवे करने दिशेवे कटिंग शेवे करने दिशेवे नुदा इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट डंप की और एस्ते no that is sari complex method the complicated method de no padi baje the practical use chi kam diya gade jata kam de और सेंगर मेथड chi kam diya easy de और आसान de